وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتهائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د دغه علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مین مسلمانانو ورونو زموږ ستاسو د نن جلسه او پروګرام چې د بخاري شریف د ختم پروګرام دی علما مشایخ لوی اکابر مجاهدین نیکان صالحان موجود دي تاسو ته معنا مخکې وی تفصیلا بیانونه وکړل قیمتي ارشادات یې وفرمایل زه ټول ناول یقینا دغه علماو دغه ټول مسلمانانو شکریا ادا کوم چې زما غونډه کې طالب العلم ما ته پتر صاحب البیت ادرا بما فيه خپل ځان هر سره پیژني ستاسو زما غونډه کې کمزوري طالب علم سره مینه محبت ستاسو پذیرایی الله رب الجلال دې دغه تاسو ته دغه پوره بدلی کامل درکې یقینا زه تاسو ته دغه نه زیات څه نشم ویلی محترمو چونکې ما وعده کړې وه دلته د راتلو زما مرۍ انتهایي خوږ ده ناسته ده خو چونکې وعده مې کړې وه د وعدې په بنیاد باندې حاضري مې کړې ده او کوشش به کوم انشاءالله العزیز تر کومه وخته پورې مرۍ غاړې را سره ملګرتیا کول زه به انشاءالله العزیز خپل بیان مخ په وړاندې په خپله موضوع باندې چلو محترمو دې وخت کې که تاسو وګورئ نن پوره عالم کفر په یو پیج باندې دی پوره دنیا کې د حق او د باطل په منځ کې یو معرکه ګرمه ده یو کشمکش جاری دی یو طرف ته اهل کفر ولاړ دي چې یقینا د هغوی سره وسایل اسباب هم ورسره دي د هغوی سره د دنیا ظاهري طاقت او قوت هم ورسره دی د هغوی سره د دنیا میډیا هم ورسره ده د هغوی کوشش دا دی هغوی د مسلمان تهذیب او تمدن تباه کول غواړي هغوی د مسلمان عقیده او نظریه تباه کول غواړي هغوی د مسلمان تعلق د مدرسې او مسجد سره کټ کول غواړي هغوی مسلمان په علماء حق باندې بد اعتماده کول او بدزنه کول غواړي لیکن محترمو دویم طرف ته که تاسو وګورئ د هغوی مقابله زموږ حکومتونه نه کوي د هغوی مقابله زموږ حکمرانان نه کوي د هغوی مقابله کې دغه علماء حق ولاړ دي دغه درویشان ولاړ دي دغه الله والا ولاړ دي دغه مساجد او مدارسو والا ولاړ دي چې یقینا د هغوی سره وسایل اسباب نشته دی د هغوی سره د دنیا ظاهري طاقت او قوت نشته دی د هغوی سره میډیا نشته دی لیکن محترمو کلم چې تاسو دغه معرکه ګورئ بیا به انشاءالله العزیز تاسو ته ستاسو ضمیر د دې خبرې ګواهي درکوي چې د حق او د باطل په دغه معرکه کې فتح دغه الله والاو ده فتح دغه درویشانو ده فتح دغه مجاهدینو ده په هر محاذ باندې په هر میدان باندې فتح دغه الله والاو ده شکست دغه کفر دی انشاءالله حضور انشاءالله او فتح به همیشه د اهل حق وي شکست به د قیامت د سبا پورې د کفر مقدر وي انشاءالله حضور انشاءالله محترمو کلم چې د تهذیبونو ټکراو شوی دی دوه تهذیبونه خپلو کې جنګېدلي دي دغې کلم تاسو پسې منظر وګورئ تاریخ وګورئ دیني مدارسو د علماو په دې کې مین کردار ادا کړی دینی مدرسې د اسلام د تحفظ او د بقا ذریعې دي دینی مدرسې د اسلام د ټولو شعبو د آبادو ساتلو ضامن دي مدرسې که آبادې وي دا ګلشنونه که آبادو بیا به د دین دې سره د دین ټولې شعبې آبادې وي انشاءالله مدرسه که آباده وه
بیا به شعبه جهاد مبادوي، بیا به شعبه درس و تدریس مبادوي، بیا به شعبه تبلیغ مبادوي، بیا به شعبه تصوف مبادوي. دینی مدرسو سره د دین ټولې شعبې تړلې دي. که کله دا آبادي وي بیا به د دین ټولې شعبې آبادي وي. که کله په دې باندې زوال راغی بیا به د دین په ټولو شعبو باندې زوال وي. الله دې نه کي. د دې وجې نه نن به د دې ځینه دا عزم وړو، د دې ځینه به ځان سره دا عهد کوو چې هر څه حالات وي، هر قسمه مشکلات وي، خو موږ به دیني مدرسې آبادې ساتو انشاءالله. دا ګلشنونه به آباد ساتو انشاءالله. 1857 جنګي ازادي کې تاسو وګورئ 1850 دا زموږ د مسلمانانو د تاریخ یو ډېر لوی معرکه شوې ده. دې معرکه کې برصغیر کې 4.5 لکه مسلمانان شهیدان شوي وو. په دې معرکه کې هندوستان کې زموږ مدرسې ورانې شوې، مساجد وران شو، 4.5 لکه مسلمانان شهیدان شو، مدرسو هغه ګلشنونه وران شو. طالب زر بخاری په لاس کې ورسره وه، د بخاری د استاد لاشه انګریزانو د سکرو د پاسه سوځولې شهید کړی و. طالب سره ترمذي په لاس کې ورسره وه، د ترمذي استاد انګریزانو ونو ته ځوړن کړی و، په ګولو یې ویشته شهید کړی و. طالب سره هدایه په لاس کې ورسره وه، د هدایې د استاد هغه د تورو تمبو شاته په جیل او زندان کې ژوند تېرو. طالب هم حیرانو زما د کتاب بس کېږي، زما د مدرسې بس کېږي. مدرسې رونقونه هم ختم شوي وو، د مسجد مینارې په ځمکه پرتې وې، د الله اکبر نارې خاموشي شوې وې. هغه منبر د مسجد شهید شوی و، محراب شهید و، مسجد شهید و، 4.5 لکه مسلمانانو شهادتونو جامونه نوش کړي وو. د چا ذهن ته دا فلسفه نه راتله کېږي بس او انګریزانو د دنیا عیسایان مبلغین راغوښتي وو، یهود یې راغوښتي وو، هندوان یې راغوښتي وو. الکفر ملت واحده. ویل راشئ هندوستان کې تاسو ته به برصغیر کې یو وخت دی، موقع ده، د مسلمانانو د ذهن د اسلام اهمیت وباسئ، شکوک شبهات ور واچوئ، اعتراضات وکئ. په دې وخت کې که زه تاسو ته حالات شروع کړم په ګنټو ګنټو نه ختمېږي. یو هندو کتاب لیکي په قرآن باندې، صرف په سورې فاتحه باندې 500 اعتراضات کړي دي. په دې وخت کې هغوی خپل مناظرین راوغوښتله هندوستان کې په دې سختو حالاتو کې د مناظرین محاذونه ګرم کړل. خو زموږ علما د هغې نه غافله نه وو. هغوی که یو طرف ته د 4.5 لکه شهیدانو انتقام فرض ګڼو، د مدرسې مسجد تقدس د هغې حفاظت یې فرض ګڼو، بل طرف ته علمي میدان ته حاضرېده، د هغوی د کتاب هم جواب لیکو، د هغوی د مناظرو جواب هم کوو. هندوستان کې یو مناظره جوړه شوله، دې مناظرې ته مولانا رحمت الله کیرانوي راغی. عیسایي مناظرې ورته د یورپ نه راغوښتی وو، د دوی لوی مناظر وو. کله چې مناظره شروع شوه هغه دلایل ورکوي عیسی علیه السلام نبي دی، رسول الله وسلم نبي نه دی، نعوذ بالله. اخرنی دلیل ورسره څه پاتې دی؟ ورته وایي عیسی علیه السلام مړي ژوندي کړي دي، که تاسو پیغمبر یو مړی ژوندی کړی ماته وښایه. مولانا رحمت الله کیرانوي جواب ورکوي عیسی علیه السلام مړي ژوندي کړي، تا سره دلیل دا دی؟ او دا دلیل دی. ورته وایي ته خو مړی وې، مړی خو هغه په د دې دنیا نه تللی وي، هلته ورته یو بل ژوند او زندګي حاصل وي. زمون پیغمبر کانو ورسره خبرې کړې دي، دلایل ورکوي، بحث کوي. اخر کې ورته وایي ته زمونږ د پیغمبر خبره کوي، زمونږ د پیغمبر امت کې هم دغسې خلک شته دی. عیسی علیه السلام به الله ته لاس اوچت کو، مړی به یې راژوندی کو. که الله ته زمونږ د پیغمبر یو امتي لاس اوچت کي، الله به هغه مړی راژوندی کي انشاءالله. ورته وایي اس وقت یہ بندہ آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہے، دا بنده د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي ستا مخې ته دی. رحمت الله کیرانوي زه چې ځو مقبرې ته ځو، ته یو قبر ته ګوته ونیسه، د رسول الله دغه امتي به لاس اوچت کي، که الله هغه مړی راژوندی کو ته عیسایت پرېږدوه، که راژوندی نه کو زه در سره عیسایي کېږم. هغه چیلنج قبول نه کو، جواب یې ورنه کو. وروسته ورنه چا تپوس وکړو چیلنج دې ولې قبول نه کو؟ هغه ورته عجیبه جواب ورکوي عیسائی، وی خدا کی قسم یہ اپنی زبان نہیں بول رہا تھا، اس کی زبان پر اس کی خدا بول رہا تھا. دا په خپل جبه نو لګیا، دا په جبه د خدای لګیا او کله چې شوی وي خامخا به مړ الله راژوندی کړی. د انګریزانو دې وخت یې وویستو، د حرمینو ته لاړو، همدا مناظر لاړو مصر کې چلک جوړ کړو. پته ورته نو رحمت الله کیرانوي دیوبند هلته هم رسېدلی دی. ما سره یې څوک مناظره وکړي، د حج دوران دی، د سعودي بادشاه اعلان کوي علماو کې څوک شته چې موږ جواب ورکړو.
مولانا رحمت الله کې راغلي چا به زه جواب ورولېږم جواب ورته ورکوم زما نامه ما خله ورته به نه راځي مخامخ زه هندوستان نه دې په دې پالاش کې راوستی یم مناظره جوړه شوله کومه ورځ چې د مناظرې وه په هغه ورځ باندې همدې عیسایي مناظر ته پته ولګېده چې هغه دیوبندی رحمت الله کې راغلي راپسې دلته را روان دی دې په هغه ورځ باندې خودکشي کړې ده په حرام مرګ مړ له خود سره نه دی مخامخ شوی د سعودي بادشاه ته انعام ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم پګړۍ مبارک دا چې کومه په مصر پکې موجود ده د دې نه ورته یو کپړه کټله د انعام کې واخله د دې نه ما سره بل غټ انعام نشته دی او دې د دې خواهش وکړو ولته د عیسایت په تربیت کې کتاب ولیکم د اظهار الحق په نوم باندې کتاب لیکل دی عربی کې دی اردو کې راغی ترجمه شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامن برکاته مولالیات او یو بل استاد د دارالعلوم کراچۍ کړی دی بایبل سے قرآن تک 3 جلدونو کې ملاویږي مختلفو ژبو کې راغلي ترجمه تفسیر تفصیل شوی دی بهرحال په دې وخت کې هندوستان کې یو بل مناظره جوړه کړه مولانا قاسم نانوتری مولا نوم یې ورکو مولانا قاسم نانوتری مولا حج نه راغلی دی پیدل سفرونه بحري سفرونه بیمار دی نوم یې ورکو دی چې خبر شو بیمارۍ په حالت کې راپاسېدو سټیج ته راورسېدو خو کله چې مناظرې میدان ته راغی د باطل کوشش همیشه دا وي چې کله وګوري اهلیت په میدان کې نشته دی چې رزبازیانې شروع کړي خو چې کله وګوري اهلیت مخامخ دی بیا دله د زمري زور که قسم دی که دی کله د مناظرې میدان ته راشي مولانا قاسم نانوتری مولا راغی د دارالعلوم دیوبند بانی دیو چې ولیدو خو دلته هم خبر رسېدو راپاسېدو هغه عیسائی مناظر ورته وایي حضرت آپ ہمارے بڑے ہیں ته زمونږ لوی مشر دی ته مخکې دلایل پیش کړی دی مونږ پیش کړو مولانا قاسم نانوتری جواب ورکړي نه نه زه به خپل دلایل هېڅ نه و ما ټوپک ورسره و الله د هغې غرور د خپو د لاندې کړی دی نن هغه امریکا چې د انا ربکم الاعلی نارې لګولې وه هغه لوی غرور سره راغلی و نن د طالب او مجاهد په لاسونو باندې د هغې غرور الله مات کړی دی نن د هغې غرور دغه مجاهد د خپو د لاندې دی او انشاءالله العزیز ان قریب به دنیا تماشا وکړي چې امریکا د افغانستان د ځمکې نه د روس په شانتې په ذلت سره په شکست سره په رسوایۍ سره ووتله او د افغان په ځمکه باندې یو ځل بیا د اسلامي خلافت جګړه اوچته شوله انشاءالله حضور انشاءالله هلته به یو ځل به بیا په پوره دنیا کې د اسلامي خلافت دغه جګړه اوچتېږي انشاءالله هغه وخت یو ډېر په غرور او تکبر سره راغلي وو نن د مجاهد په لاس باندې الله د هغې غرور مات کړی دی نن دنیا ته م الله وروښودله جنګونه د ټکنالوژي په زور نه کېږي جنګونه د وسایلو په زور نشي ګټلی جنګونه د الله په امداد سره ګټلی شي جنګونه د الله په نصرت سره ګټلی شي دغه د طالب او مجاهد د جهاد د هغې د قبولیت علامت دی الله وروښودله 19 کاله تا قربانۍ ورتللې 20 کاله تا قربانۍ ورتللې یقینا ما نه مخکې شیخ صاحب وفرمیل د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین نه وروسته د پوره تاریخ چې سړی ګوري قسم دی د اسلامي امارت مجاهد چې کومه قرباني ورتلله تاریخ تر اوسه پورې د صحابو نه وروسته دا نشي پیش کولی او د قیامته پورې به د دې ثبوت بیا پیش نه کړی شي الله دې خپل دربار کې قبول کړي طالبان زورور مخلوق یې څه بس یې ورکړي ورته یې تاسو ولې دا شونډه خورئ زه موږ سوال کې وو مدرسه کې موږ یو استاد وو مشر عالم و وفات شوی ډېر لوی ولي الله والا دې مغفرت نصیب کړي ډېر ساده م وو یو ځل امتحان راغی طالبان ورته وایي پیریډ نه وروسته استاد جي شیخ صاحب جي پرچه کې کم کم سوالات راوستي دي نو هغه ورته وایي چې تاسو ته د روښن د فایدې څه شوله نه چې خیر یو پکې راوکړی دی مجبوره کړو هغه زه سوال هم دی نو یو سوال یې وکړو طالبانو بیا پسې طالبان پاڅېده یاره جي اوس به دا نور دوم راغی دا نو ولې به درخیم تاسو ما سره واده وکړه چې نورو تپوس به نه کوو طالبان پسې پاڅېده ورته ویل شیخ صاحب که دا نور دوه نه راښیې نو محتمیم صاحب پسې ځو چې د موږ ته سوال به وکړو طالبان زورور مخلوق دي مولانا یعقوب نانوتری مولا ته وایي زه تاسو شونډه ولې خورئ هغې مجبوره کړو هغه ورته وایي د شاملي میدان و د شاملي میداني جنګ د انګریزانو د برطانیې خلاف لوی جنګ شوی و خو زموږ د علمای دیوبند اعزاز دا و که یو طرف ته د میدان تدریس شهسواران وو
بل طرف ته د میدان جهاد عملی مجاهدین او کمانډرانو شاملې په میدان کې مولانا قاسم ننوتری مولا د صف سالار په حیثیت سره ولاړو، حاجی امداد الله مهاجر مکی هغه کمانډر په حیثیت ولاړو، حافظ زامن شهید رشید احمد گنگوهی مولانا یعقوب نانوتی دا ټول علما مجاهدین په حیثیت شاملې په میدان کې ولاړو. مولانا یعقوب نانوتی سے ورته وایي زه په یو طرف نه مامور یم، ما سره خپل مجاهد را سره دي، د دشمن د توپ نه ګوله راغله، زمونږ ملګري ولګېده، نور ملګري څه پکې شهیدانو مونږ زخمیان وو. ویل ما ته خلق عادت د عادت نه خلاف الله راښیي، کله کله دغسې حالات الله بعضې نیکانو ته ورښیي چې وغواړي، هر چا ته نه ښکارېږي نه ورښودلی کېږي. ویل الله ما ته خلق عادت د عادت نه خلاف راښیي، پرشتو جامونه راغستري یو شهید ته په خوله کې ورګوي، یو جام یې ما ته راوړو په لاسونو یې کېښودو، تر اوسه پورې په جام کې څه ما نه وو څکلي، یو اواز پسې راځي دی ورته وایي جام واپس کا، ده لا تر اوسه پورې دنیا کې ژوند او زندګي شته دی، ویل ما نه جام واپس کړو، جام کې څه ما نه وو څکلي، خو په رب کعبه قسم د جام هغه خوږوالی تر ننه پورې زما په شونډه دی هغه خوږوالی خبره. محترم اصل نعمتونه د آخرت دي، الله دې زموږ نصیب کړي. دا د دنیا نعمتونه دا مصنوعي دي، دا نقدي دي، د آخرت نعمتونه به پرېږدي دی ټولې، اصل نعمتونه د آخرت دي. نو په دې شورا کې دغسې لوی لوی علما موجود دي، هغه 12 روپۍ هم کېښودې، پیسې یې وکړله، دا واقعه هغوی ورته وایي وایي دا غیبي اشاره ده، تایید یې غیبي دی، الله رب الجلال به اوس انتظام کوي چې بهر څوک خبره نه شي. کور خو غیبي خبرې شوې وه، او زنانه چې خبر شي یا طالبان خبر شي بیا ټلویزیون نه تیز دي خبره شي. دې وخت کې په دیوبند علاقه کې ډېر زر آبادي وه، څومره او طلبا اکثریت ناست دي، هغوی ته وایم اکثر زموږ د ملګرو غلطفهمي وي، ما ته یو وایي وایي تاسو دیوبندیانو د هندوانو سره ډېره مینه ده، ما ورته ویل ولې؟ نو ما ته وایي د دیوبند خو د هندوانو نوم او تاسو په خپله مدرسه کې ښودو، نو ما ورته دیوبند خو زموږ د مدرسې نه دی، هم تر غلطفهمۍ شکار ما ته ولې؟ ما ورته دیوبند دغه علاقې نوم دی چې داسې مدرسه جوړه شوې ده، او ما ورته دا به زموږ د علماو په کرامت باندې دلالت کوي، د هغوی په عظمت دلالت کوي. ته وایې کومه علاقه چې د هندو په نوم آباده وه، زموږ مشرانو هلته د یو داسې مدرسې بنیاد کېښودو چې نن د هغه ځایږي نه پوره دنیا ته د هدایت قافلې ځي، د هدایت شمې بلېږي، دا به زموږ د علماو په عظمت دلالت کوي. مکه مکرمه کې وو، غیر مقلد وابط ټلیفون ما ته وکړو، ما ته وایي دیوبند معنی درځي؟ ما ورته څه معنی درته ووایه؟ ما ته وایي د دیو معنی د شیطان، د بند معنی د بنده، د دیوبند معنی د شیطان بنده. ما ورته ویل د دیو معنی شیطان، د بند معنی بنده ده، په کومه ژبه کې کتاب البطن ګېډې نه لګوي که څه حواله دلیل لري؟ ما ته چوپ شو، ما ته ته ووایه څه معنی ده؟ ما ورته د دیو معنی شیطان به قول ستا، د بند معنی هندۍ ژبه کې فارسي لغت کې ما ورته راواخله، د بند معنی د باندنه تړل، د دیوبند معنی د شیطان تړل به قول ستا، د دیوبند معنی شو شیطان تړل. او ما ورته ستا په شان رجم بالغیب نه کوم، راځه ماخذ به در وښیمه. 3 روایات راغلي دیوبند ته دیوبند ولې ویلی کېږي، هغه زمانه و دلته مدرسه نه وه جوړه شوې، یو مستجاب الدعوات ګزر تېرېږي دلته، د علاقې خلک پسې راغله، حضرت جي د جناتو کې یو قسم د دیو ورته ویلی کېږي، مونږ ټول علاقه ورنه تنګ یو، مونږ تنګوي شرارت کوي،